دا دلته تا ته ورکم او دا تا ته بیا مري کې یا سوات کې میلاو شي بیا کېدی نه شي. چې دې دکان کې ما چې کوم نظر ور واچو یا تاسو ته به موږ کیمرې په سترګه ښایو دا ډېر وخت دکان دی او په دې کې تقریبا ډېر زاړه نایاب او یونیک قسم کم ګفت چې دي نو هغه موجود دي. د دې اونر چې کوم دی یا مالک چې کوم دی هغوی به لږ ټایم خرابو مشره. ډېر زیاته مهرباني د وخت راکړو. څنګه حال دی؟ خیریت دی؟ خیر دی. تاسو دا به راته ووایي چې تاسو سره کم قسم داسې قیمتي یا کم ملمانه چې راځي او دلته کې دې ځای وزټ کې تاسو ول کم داسې تحفې په شکل لکه ګفټونه دا خو داسې دی لکه زمونږ پوره چترال سطح باندې یو انټیکس دکان دی، انټیکراف جیمز په نوم مونږ ته کلی دی. زما خپل هلته 40 سال وشو او د دې بزنس او واحد دکان دی، لیکن دا په چترال سیټي کې یا اپر کې نشته. دا په وادي کلاش په بمبوریت په کرکاړ کې دی او د حساب ټیکټ نه تاسو اندازه غسو دا 2025 کې موږ دا غسه او دا ټول جرنلان او منستران دغه را او دا دا جوړو مخبل ته شیزونه پراته او بیا دا جوړلی بیا موږ د خپل جوړو دا اوس نایاب شیزونه دا صرف ټوریزم لپاره سیاح لپاره موږ جوړو او دا نیچر څخه قدرتي موږ دغه مخې دا الله نوم دی دلته موږ ته ملاو شوی دی، محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی دا هم دلته کې تاسو ته ملاو دا هم دلته کې موږ ته ملاو شوی دی. دا یو دغه دی یو صدقه جاریه ده خول انسانیت ته کوم وجنه الله پاک کائنات پیدا کړي او کاغه نو جهان دی کاغه نوې سبب نه وي پېښ نو دا زموږ دلته ټول غیر راضي او جرنلان سفیران راضي ته مخه او د قدرت دغه او خپل پیغمبر دغه ورته وایي او باقي د سدادي دا موږ خپل جوړو دا ور کور کې جوړو د جیمي موږ جوړو او دی وخت کې ګرمي کې موږ بیا پارسل کو صرف ټوریزم لپاره. د څه شي نه چې اوس دا ما جوړ کړی دی یا دا جوړ کړی دی یا دا دی چې زه دا دلته تا ته ورکم او دا تا ته بیا مري کې یا سوات کې میلاو شي بیا کېدی نه شي. ټیک دا بس تاسو بالکل جین من دلته جی جین من خپل د دې ځای ټوریزم په حواله خبرو وکړو د کال په کوم وخت کې په کوم میاشتو کې دلته خلک سیلانیان راځي؟ یاره دې کال خو د یو خو زموږ تهوار د دې دا دی چې د دسمبر کې کېږي 16 نه چالو کېږي 8 نه چالو کېږي 16 او 22 پورې دسمبر اخره پورې نو اخر لږ موري لږ ټوریزم ته خو بیا هغې باوجود هم راځي هغې نه پس بیا تهوار کېږي مئی کې کېږي 14 15 16 باندې نو هغې کې ټوریزم هم ډېر راځي او دلته ځایونه هم نه او رش ډېر زیات جوړېږي او بیا اوس را روان یو د اګست دی هغې ته اوچال وي د دې شپې پروګرامونه کېږي ډانسونه کېږي او هغه هم د دې یو کلچر دی او 2 تهواره پکې زموږ دي چې د اختر دی په دې کې لږ رش جوړېږي رونق هم لکه په دغه موقع باندې بیا خلک دلته راځي خلک ډېر راځي ډېر زیات چې څونه زموږ اندروني دي بیروني دي دا ټول دا به تاسو وګورئ دلته تصویرونه هم لګېدلي دي ټول ټوریزم سیاح او غیر چې څونه انګرېز هم راځي صرف دې دپاره راځي هغوی موږ چې پاکستان ته راځو خالي دی کلاش یو کلچر دا یونیک کلچر دی په دنیا کې دا چلته هم نشته صرف د دې کتو دپاره چې دا ثقافت څنګه دی دا دغه څنګه دی او الحمدلله موږ 3 فرقې خلک یو په دې چترال کې 2 ضلعو کې کم از کم 6 لاکھ آبادي ده یو اسماعیلی برادری ده یو کلاش برادری یو سنی برادری لیکن موږ خپل کې اختلاف داسې تر اوسه پورې نه راغلی او نه به الله راولي او ټولو کې بهترین پر سکونه خلک چې پوره پاکستان کې نو دنیا دپاره یو برد زموږ دا چترال دی هر لحاظ سره د کروڑونو والا لکونو والا په چمن کې وده شنو تا ته بس ټینشن نه دا خبره بالکل چې تاسو خدا کله ملمستیا په حواله مون خبرو کې د شک نشته بیګا مون په خپل تقریبا 3 بجې چې مونږه بمبوریت ترلته کې رانږدې شو صحیح او بیا هم مونږ ته په لاره یا داسې مونږ ته څه اندازه یا نه فیل کېده چې یاره محسوسېده چې یاره دلته کې څه خطره یا مثال په تور ټارګېټ اخوا دېخوا ډکیت که نه بالکل پوره امن زیاتېږي ډېر پوره امن ډېر پرچو څنګه چې اوبه یخه ده هوا یخه ده داسې دا خلک هم یخ دي الحمدلله. څه ویل غواړئ اخره کې؟ نو بس اخره کې دا ټوریزم ته موږ درخواست کوو چې داسې ښایسته ځایونو له راشي پوره امن ښایسته ماحول ښایسته دغه تېر کړي زموږ ځایونه وګورئ کلچر وګورئ معاملات حالات وګورئ پوه شئ او نور دغه پکې وګورئ نو دې وجې نه او یو خو دا ګورمنټ ته دغه کوو چې دا کم روډ دی د اندرونی دا روډ چې موږ ته جوړ کړي ښه به چې کولاون نه بهتر دا دی چې همدا موږ ته سیټ کړي دا شته چې لږ برابر کړي نو تاکې لږ ټوریزم ته لږ سهولت شي او چې کم آوټ ایریا ده د غریزې لږ ده پکار دی 100-200 فوټه غټ کړي چې کم اینډ کې اندرونی دغې ته داخلي چې لکه مطلب آبادي ورسره او نو اوس دی آبادي اوس دی وایي چې دا 40 فوټ کوو نو موږ دا آبادي پکې خرابېږي او بیا دې کې موږ ښایسته بوټي دي ونې دي دا غوزان دي اخروټ دي خوبانې دي
او توتان دي، نو د دې ښایست هم ختمېږي. نو دې وجې نه زموږ کلچر کې هم لږ دغه راتلی شي. نو دې وجې نه حکومت ته پکار دی چې زموږ دغه هم خیال ولري چې 2005 کې دا سیلاب 2015 کې ټول ځایونه وړي، دا لږ ځایونه پاتې که دا خوبصورتي لاړه نو بیا به دې خوند لاړ شي. نو دې وجې نه حکومت ته مونږ ریکوست دی نو چې دا کم دغه دی نو دا کم مونږ ته ټیکي نو بنیادي ضرورت بنیادي ضرورت